هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف منا محبت سروائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و عطرتک یا خاتم النبیین. گرامی قدر لرے نزدین راتنن کو زما مشرانو بزرگانو نوجوانانو ماشومانانو تاسو ټولو ته زم خوش آمدید هر کله وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما عزتمندو جمعه مبارک ساعتونه دي او نن 25 شعبان المعظم خیسته مبارک ورځ دی او بیا په خوش قسمت خلکو باندې رمضان المبارک دا قدر عظمت والا میاشت را روانه ده. ما عزتمندو دا یوه داسې میاشت دی چې په دې میاشت کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې نفل وکي نفل الله دته په نفلو باندې د فرض و ثواب ورکوي. اچھا بیا فرض وکي نو فرض بس اجر وي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو فرض څوک پکې ادا کی نو هغه یو فرض الله رب کریم دته په اویا فرضونو باندې بدلو فرمایي. نو ما عزتمندو تاسو وګورئ نن د خلک مزدورۍ دپاره بهر ملکونو ته ولې ځي؟ دومره مشقتونه ولې برداشت کوي؟ و یاره هغوی کرنسي ښه دی، زمونږ 80 روپۍ د هغه ځای 1 روپۍ، زمونږ 100 روپۍ د هغه ځای 1 روپۍ. دې لجاته دی مشقتونه برداشت کوي. یورپ ته خلک ځي ډالر دپاره چې ګورې هغه 250 دي او د پاکستانۍ 250 او هغه $1 دی. نو زه چې هلته لږ دیاړي وکړم مزدوري وکړم نو دلته به خپل بیا به راشم ځان دپاره به کاروبار سیټ کړم او کور به جوړ کړم. دې دپاره ځي. نو ما عزتمندو رمضان یوه داسې میاشت مفسرین کرام فرمایي وی خانه کعبه خپل رحمتونه برکتونه غورځوي خو په هغو خلکو باندې چې څوک ورخواته چې څوک ورشي. بې شماره انوار او برکات دي هلته خانه کعبې خواته چې ورشي. خو خانه کعبې خواته هر سړی نشي ورلی، څوک چې قسمت لري هغه ورځي. خو رمضان یوه داسې میاشته چې دا ستا او ما خواته په خپله تشریف راوړي او انوار او برکات تا او ما ته راکوي. خو که تا او ما دا انوار او برکات ځان ته غېږ ته کړو او د دې میاشتې قدر وپېژنو، د دې میاشتې اهمیت وپېژنو، د دې میاشتې عباداتو په خوند باندې مونږ ځان پوه کړو. ما عزتمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی ټول کال جنت کې کنسټرکشن تعمیراتی کار به ورته ووایو. جنت ورځ په ورځ وسیع کیږي، ښایسته کیږي، ټول کال جنت کې تیاریانې کیږي. کله چې د رمضان اولنۍ شپه راشي نو الله رب کریم په جنت کې یوه هوا روانه کی. هغې هوا نوم دی میسره. دا هوا سره ټول جنتی بوټو پاڼې خوځي. یوه داسې خوشبوداره هوا چې مرغان هم د رب کریم ذکر اذکار کوي خو نور هم ورسره تر او تازه شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی جنتی وره لخپلو خیمو نه سر را بهر کی او وی یا رب دا څه شی دی؟ نو فرشتې ورته وایي دا رمضان شریف میاشت راغه. توجه مجتمع خبرو ته په زړه تخته یې ولیکئ دا حدیث شریف. جنتی هوره وایي یا ربا
جنت کې خو هر وخت یو خوند وی لذت وی، خدا خوند او لذت زیات شو او خیسته خوشبودار هوا چلی، دا سدي نو فرشته ورته وای اے جنتی حورو رمضان شریف میاشت راغه. نو دوی سوال کوي وای یا رب په جنت کې زمونږ خاوندان هغه خلک ګرځوي کم خلق چې په دې میاشت کې د عبادت خصوصي اهتمام کوي. سبحان الله، هغه زمونږه جنتی خاوندان وګرځوي. یا رب کم خلق چې په دې میاشت کې ستا عبادت خصوصي اهتمام کوي، خصوصي د تا عبادت کوي. اوس ما عزت مندو مونږ هر یو شیسته مثال کے طور پر یو سړی سره 10 لک روپۍ رالی دا یو کاروبار په باندې شروع کوي، نو هغه د پاره دا یو پلان کوي. ستا خواته عبادت یو داسې میاشت راغه چې فرض درته په 80 فرضو بدل کړل او نفل درته په فرضو باندې بدل کړل، تا دې میاشت د پاره څه اهتمام دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي داسې میاشت فرمایي چې تاسو یو ځل سبحان الله پکې ووایو، تاسو ته الله 1,00,000 ځله سبحان الله ویلو ثواب در. داسې یو میاشت. نو زما وروره تاسو اهتمام دی، تاسو اهتمام دی. رمضان رانا مراد رحمت تا الہی دے، ممنا مراد محبت تا الہی دے، دواد نا مراد زمان دا الہی دے، الف نا مراد الفت تا الہی دے، او نون نا مراد نور دے الہی دے. کم سڑا چپ دے میاشتے کے سشے کوي، منز کوي، ډیر تلاوت کوي، تراویح کوي په دې میاشت کې، او په دې میاشت کې اعتکاف کوي. دا سلور عملونه چې کوم سړی کوي نو رحمت محبت ته الله، زمان د الله، الفت ته الله او نور د الله، دا ټول الله دا 15 واړه شیزونه رب کریم د خپل بنده ته عطا فرمایي. څوک چې په دې میاشت کې پابندي کوي، زمونږ خلق ښه جذبه کوي، چونکه عالمانو ته کینی یاره وای ښه میاشت راغله. خو زمونږ دا خلق چې بس هفته دوه تېرې شي بس بیا ساړه پرېوځي، نه، دا خو ورځ په ورځ فضیلتونه زیاتېږي پکې. ته وایې څنګه استاجي؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې روژې ماتي په ټیم باندې الله 10 لکه خلق داسې چې د ګناه له وجې نه دوزخ پې واجب شوی وي جهنم نه راوباسي او جنت ته دننه کوي. 10 لکه خلق. خو چې لږ براوله دا ما عزتمندو ساعتونه د جمعې پکې راشي، په رمضان کې جمعه راغه، نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب کریم بیا په یو ساعت کې یو منٹ کې الله رب کریم 10 لکه خلق جهنم نه راوباسي او جنت ته دننه کوي. اوس بختور دی هغه سړی چې خپل ځان په دې لیست کې شامل کړي، د دې میاشتې قدر وپېژني. یاد وساتئ چې نیکي دومره فضیلت دی په دې میاشتې کې، نو ګناه هم دومره بدواله دی. کتابونو لیکلی دي ډېرو خلکو ته د دوی عذاب قبر ښکاره شوی دی، وایي دا په دې سبب سره چې دوی په دې میاشتې د رمضان قدر او احترام نه کولو. زمونږ خلک وي قدر احترام مونږ نه کوو، کنځلې مونږ کوو پکې، غیبت مونږ کوو پکې په دې میاشتې کې. تاسو ته ښه پته دی مونږ دا کارونه ټول کوو پکې. بیا اوس خو مصیبت موبایل دی، که نور وي او که نه دا سترګو ګناه خو مونږ کوو. د ښځې تصویر راځي فیسبوک، هر سړی داسې خلک دي چې بس هغه اړو 15 منټه بغیر د فیسبوک نه تیری. نو سوشل میډیا ذریعه سره مونږ ډېر د ګناه، دا مخکینی خلک ډېر خو والله، او دا خلک هم ښه دي چې په دې موبایل مصیبت باندې نه پوهېږي، والله چې دا ښه دي، دا له دې ګناه نه ځان بچ دی، په مفتو کې دا الله تعالی ته بچ کړي دي. که ته ډېر هم نیک شي نو ما عزتمندو چې وي د په خولې باندې روجه او تا په سترګو بدنګایي کېږي،
بیا الله دې معافي وکړي څه خلک داسې یاره وایي ټیم نه تېرېږي هغه بیا په فلم یا په ډرامې باندې تېروي بیا اوس اسلام په لباس کې مونږ ته ډرامې راغی یاره وایي زه خو چې انګریز والې نه ګورم زه خو فلانی ډرامه اسلامي ډرامه ګورم او خدای بنده په هغې کې هم میوزیک دی میوزیک حرام دی دا خبر یاد وساتئ که چېرته قرآن تلاوت کېږي او څوک ډول ورسره غږی یا قرآن تلاوت څوک په رباب ذریعې سره کوي یا بانسري په ذریعې سره کوي بیا هم اورېدل حرام دی ګناه دی قرآن تلاوت چې ځای کې ته وایې چې یاره زه خو اسلامي تعلیمات ته زده کوم نو دا ګورې غلطه خبر ده او دا د شیطان تا ته دوکه دی یا ډېر خلک وایي یاره زه خو قوالی اورم امام اهل سنت یوه رساله لیکلې ده په قوالی باندې مقالة العرفاء فی اعزاز الشرع والعلماء د قوالی لس شرایط اعلی حضرت ذکر کړي دي چې قوالی کوونکی چې دی هغه به عالم وي با شرع به وي او قوالی ته چې څومره کسان ناست وي دا به ټول با شرع وي ګیرې به وي او ټولو به سپین لباس وي شیخان به وي او ډول به نه وي پکې باجه به نه وي پکې او کلام چې کوم ویلی کېږي هغه به د عالم وي لس شرایط لیکلي دي مقال العرفاء فی اعزاز الشرع والعلماء په قوالی باندې امام اهل سنت یوه رساله لیکلې ده بیا روا ده او که دا نه پکې بیا داسې قوالی هم حرامه ده د یاد وساتئ روانه دی نعت دی چې نعت سره میوزیک وي تقریر دی چې تقریر سره میوزیک وي حرام دی اورېدل حرام دی یاد وساتئ روژه را روانه ده ګورئ چې خپله روژه بیا ثواب په نیت سره خرابه نه کوي اوره قرآن تلاوت اوره ساده نعتونه اوره علماء حق تقریرونه اوره نو انشاءالله ډېر څه به درته میلاویږي ډېر څه به درته میلاویږي زموږ په مکتبه کې بې شماره زما په هر موضوع باندې تقریبا ما بیان شته تاسو یې اخیستی شئ انشاءالله فری به ته میلاویږي په هر موضوع باندې تقریبا بیان شته نورو علما وویل اوره خپل ایمان پې تازه کوه روجې مطلب دا نه دی چې ته به خوب ډېر پکې کیا یا روجې مطلب دا نه دی چې په تا ټایم نه تېرېږي اوس راشه اسلام په نوم سره یوه اسلامي ډرامه وګوره پکې دا یاد وساتئ دا ګناه حرام کار دی نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله ناظر والمنظور الیها الله لعنت فرمایي څوک چې خپل فرض یې څه ورته ښایي او څوک چې ورته ګوري په دواړو باندې الله لعنت فرمایي بیا څه خلک داسې وي چې ورځې دا شیزونه نه کوي خو چې څنګه روژه ماته کړي بیا مقصد دا ده چې دی بیا ده یاد وساتئ دا میاشت 24 ګنټې وي 10 ورځې یا 29 ورځې چې څنګه سحر ادب دی داسې ماسپښین دی چې څنګه ماسپښین داسې مازدیګر دی چې څنګه مازدیګر داسې ماښام او چې څنګه ماښام ادب دی داسې ټوله شپه ادب او قدر دی او بیا چې د دې میاشتې قدر او ادب کوي بیا واوره دا یو حکایت په بغداد محله کې یو سړی و نوم یې محمد مسلمان و ده به ټول کال د مونځ او دس پته نه لګېده ګناه کې به دا ټول کال تېرولو خو کله به چې دا میاشت راغه بیا بیا صفا جامې واغوستلې او ټول هغه کارونه بیا پرېښول چې دې نه علاوه په نورو میاشتو کې بیا کول او خپل عبادت تلاوت ریاضت بس دا شای چا سره خبرې نه بس خپل عبادت ما عزتمند الله رب کریم ته راضي وګرځېدلو چې کله مړ شو چا تپوس ته وکړو ما فعل الله بک الله څه معامله در سره وکړه وایي د رمضان شریف ادب احترام په صدقې باندې الله ما ته بې حساب بخښنه وکړله دې میاشتې ما ادب وکړه صدقې کوئ خپل اهل و عیال باندې نبی علیہ السلام فرمایي په دې میاشتې کې ورکړه داسې دی لکه په جهاد کې ورکړه دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي په خپل کور والو باندې څوک صرف ولې نه کي الله به دته د جهاد کې خپل مال صرف کولو الله په لار کې ورکولو ثواب عطا کوي په یو ګیلاس اوبو باندې په یوه کجوره باندې د یو غلام آزادولو ثواب ملاویږي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل تاسو کې څوک داسې شته چې دی په بل مسلمان باندې روژې ماتې وکړي. غربت زمانه وه، صحابه عرض کې قربان مونږ خو دومره وس نه وینو، مونږ دومره وس نشته. الله محبوب ورته فرمایي دومره خو کولی شي چې څوک چاته یوه کجور ورکړي یا یو ګیلاس اوبه ورکړي. وایي بلکل. وایي دا ثواب د اخ سړي دی چې څوک چاته یوه کجور ورکړي یا یو ګیلاس اوبه ورکړي. دې روژهداري چې څومره ثواب کېږي الله به دغه انسان ته هم دومره ثواب عطا فرمایي. او که بیا څوک په چا باندې په مړه خېټه خوراک وکړي روژې ماته پې باندې وکړي نو الله به بې حسابه بخښنه ورته وکړي. فرمایي په دې میاشتې کې الله خپلو بندګانو باندې خصوصي کرم کوي. خصوصي کرم څه شی دی؟ الله په آسمان دنیا تجلی غورځوي، خصوصي نظر خپل مخلوق ته کوي، رحمت نظر. مونږ خو اینی ټایم دی الله په نظر کې یو سیکنډ دی پاره هم الله نه پټېدای نشي. دا زمونږ ایمان دی. خو رمضان اولنۍ شپه چې راشي الله خپلو بندګانو ته رحمت نظر فرمایي. اوس ته دې خبرې ته سوچ وکړه چې رب تا ته ګوري او په رحمت نظر سره تا ته ګوري. فرمایي چاته چې الله په رحمت نظر سره وګوري په دې شپه باندې الله به هغه انسان ته عذاب نه ورکوي، بې حسابه به جنت ته دننه کوي. چې څوک په دې میاشتې کې خپل ځان عبادت ته کړي یاد وساتئ. اوله شپه را روانه ده، په کار دی چې سړی ښه عبادت اهتمام وکړي، کوشش وکړي چې یاره زه به په دې کې ښه عبادت کوم. ما چاته الله مال ورکړی د غریبو خلکو تپوس کوئ، الله کور تپوس کوئ، الله کور کې خپل مال لګوئ، په غریبو خلکو باندې خپل مال لګوئ. دې سره کمیږي نه، دې سره زیاتیږي. ولې چې ورکوونکی خو الله دی، هغه په زړو فیصلې کوي. چې ته د رب رضا له خاطره چاله ورکوې هغه هم حیا ول ذات دی. فرمایي من یقرض الله قرضا حسنا یضاعفه له. فرمایي څوک چې الله ته قرض حسنه ورکي، قرض حسنه نه مراد دی زکات ورکي یا د باندې څه واجب وي هغه ورکي. فرمایي الله به د ته سو چند زیاتو. فرمایي هغه هم حیا ول ذات دی. علما فرمایي دا قرض لفظ الله ولې استعمال کړو؟ الله خو قرض اخیستلو نه پاک دی. قرض خو هغه سړی علي چې چاته حاجت وي، الله خو اخیستو نه پاک دی، هغه خو حاجتمند نه دی. نو دا یقرض الله قرض ټکی الله ولې استعمال کړو؟ فرمایي دې له جاته زمونږ عقلونه دې ته وررسي چې یاره فلاني ته مې قرض ورکړی دی، پیسې به راکوي، پیسې مې فلاني ته باندې ځکه ته ماته دا کار وکړه چې څنګه پیسې ماته میلاو شي زه به یې تاله درکړم. دا قرض کې مونږ یقین وي چې فلانی به مونږ ته راکوي. نو دې لجاته الله دا قرض ټکی استعمال کړه چې ای زما بندگانو ما په لار کې ورکئ نو قرض شانته بیا زه تاسو ته واپس درکوم. خو که عقل وال پې پوهېږي. ما عزتمندو غوره میاشت، بختوره میاشت، عزت او شرف والا میاشت دی. نو په دې میاشت کې کوشش کول پکار دی چې سړی ښه زیات عبادت پکې وکړي، خپل رب پکې راضي کړي. اعتکاف کوشش وکړي چې اعتکاف وکړي، جون تیریږي لګیا دی. خدای خبر چې بیا به مونږ 2024 کې رمضان میلاو شي که به نشي میلاو. اوس موقع الله په لاس را کړې ده، نو نه دي ضایع کول پکار. بل دا ځان سره یو ټایم ټیبل جوړول پکار دي چې یاره دومره ځل به زه سبحان الله وایم، دومره ځل به زه الحمدلله وایم، دومره ځل به زه الله اکبر وایم، دومره ځل به زه لا اله الا الله وایم، او دومره وخت به زه درود شریف ته پاره وباسم. دا ټول کارونه په چلته پیرته په ولاړی په ګرځېدا په هر صورت کې دی چې تا په لاس کې کاونټر یا تسبیح، دا ټول کارونه دی کېدای شي. خو دې طرف ته لږ د مسلمان توجه کول غواړي چې مسلمان لږ دې طرف ته متوجه شي. نو ما عزتمندو دا یو خپل ټایم ټیبل جوړ کړئ ځان سره. داسې کوم خلک قرآن ویلی پکار دی چې قرآن تلاوت په کثرت سره کوي. دې میاشت ته یو شرف الله دا ورکړی دی. حضرت موسی کلیم الله الله نبینا علیه السلام فرمای الله دې میاشت ته 2 نورونه عطا کړي دي. امت محمدیه ته الله رب کریم 2 نورونه عطا کړي دي. یوه الله رب کریم د رمضان نور ور عطا کړی دی دې امت ته،
یو قرآن نور الله دې امت ته عطا کړی. حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي که چېرته الله دغه امت ته عذاب ورکول مقصود وی نو الله به دې امت ته رمضان شانته میاشت نه ورکوله او دې امت ته به د قرآن شانته عظیم الشان کتاب نه ورکوله. دومره لکه بهترینه میاشت